نن درته محترمو دو وظیفې هیمه خو دواړه ډېرې زیاتې د کمال او ډېرې زیاتې ناشنا وظیفې دي. یو وظیفه محترمو د یا مجیبو ده. د هر مانځه نه بعده په دې ښودلې شوې طریقې باندې یا مجیبو تاسو ووایئ. ستاسو دعاګانې به لازما قبلیږي، ستاسو حاجت دا به لازما محترمو دا پوره کیږي، ستاسو مشکل دا به همیشه دپاره محترمو دا به ختمیږي. داسې دعا به ستاسو پاتې نه وي چې هغه محترمو قبوله شوې نه وي. او دویمه وظیفه زموږ د یا حکمو ده. الحکم دا مې ویلی شي او یا حکم دا مې ویلی شي. د هر مانځه نه بعد په دې ترتیب او طریقې باندې څوک دا وظیفه کوي، الله پاک به د انسان چاته محتاجی نه. هر انسان دا غواړي چې یاره زه د چاته محتاج نه شم، که ته هم دا غواړې دا وظیفه دا وکړه او تا د څوک ګران دي هغه سره هم دا وظیفه شیر کړه چې هغوی دواګانې هم قبوله شي او هغوی هم چاته محتاجه نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده داسې وظیفه ده چې تاسو وکړله ستاسو دعا به لازما قبلیږي، ستاسو حاجت دا به لازما محترم دا پوره کیږي. دعاو کې پروردګار څومره کسان حاجتمند دي د هغوی حاجات دا پوره که، څومره کسان ضرورتمند دي د هغوی ضروریات دا پوره که، څومره کسان داسې وي د هغوی دعاګانې اوسه پورې قبلیږي نه، قبول شوي نه دي، نښتې دي. الله پاکه دغه دعاګانې وله قبول که. الله پاکه د خوشحالۍ د سوکالۍ بهترین ژوند ول ورکړه. الله پاکه څومره خلک دي، څومره مسلمانان دي، یو مسلمان هم یا الله پاکه چاته محتاج ومو. هر یو مسلمان دا خود مختاره کی. محترم مسلمانانو، په دنیا کې چې څومره خلک دي د هر یو سړي په زړه کې یو خواهشي، د هر یوې زنانه د هر یوې جنۍ په زړه یو خواهشي او د هر چا خامخا یو دعا داسې وي چې هغه کوشش کوي چې دا دعا قبوله شي. داسې پر تمام جهان کې نشته دی چې د هغه دې څه تمنا نه وي، د هغه دې څه خواهش نه وي. خامخا څوک داسې وي چې د هغوی څه ناڅه دعاګانو ته دا محتاجه وي او هغوی دا وایي زموږ دا دعا دې لازما نه قبوله شي. یقینا تاسو اورېدلي چې کوم سړی د الله پاک نه نه غواړي یغضب علیه، الله پاک په هغه باندې غوسه کیږي. نو غوښتل د الله پاک نه دا پکار دی. نو څوک دی چې د الله پاک نه غواړي؟ موږ بندګان یو، محتاج یو، موږ به هر څیز د الله نه غواړو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که ستاسو د پیزار کومه تسمه ده دا اوښلیږي دا هم د الله نه غواړئ. معمولي غونډې نقصان ورسېږي هغه هم د الله پاک نه غواړئ. نو د الله پاک نه غوښتل په هر یو حال کې دي. نو تاسو به د هر مانځه نه بعد محترم یا مجیبو دا وایئ. طریقه ورته مکمل ښایمه او دغه رنګې یا حکم تاسو محتاجېږئ نه، چا ته به محتاجېږئ نه، مرګ پورې به چاته محتاجېږئ نه انشاءالله العزیز. یا حکم ای فیصله کوونکیه چې فیصله د الله پاک کوي او زه د هر مانځه نه بعد روزانه یا حکم وې نو څه حال دی؟ ستا باره کې به ښکلې فیصله کوي که ستا باره کې به خراب فیصله کوي. د الله پاک په یا مجیب په یا حکم باندې رابلي خامخا به ستا باره کې الله پاک ښکلې فیصله کوي. یا مجیب یا سوال قبلونکیه. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. چې کله زما بندګان تا نه تپوس کړي محبوبه ورته ووایه چې ستاسو رب دا نږدې دی. اجیبو زه قبلوم دعوت الداع، اجیب مجیب. سوال قبلونکي
چې کوم سړی د هر مازه نه بعد اتیا پیرې 80 پیرې دا لفظ وی یا مجیب یا سوال قبلون کیا د هر مازه نه بعد الله پاک ته نو قبلې به نه لازمن بالله پاک قبلې واستا کم مقصد ده کم خواهش ده دغه مقصد او خواهش دا پزله کې ونیسا او د هغه لپاره د یا مجیب وظیفه شروع کړه ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک واستاسو هر قسمه دعا قبلې او تاسو وایي چاته محتاج نشم یا حکم تاسو ته بس کړن باندې کاریم دوان وظیفه شروع کړي د هر مانځنه بعد ان شاء الله تاسو به دعام قبلېږي او تاسو به چاته محتاجېږئ هم نه محترم مسلمانانو خویندرونو کوشش وکړئ دا وظیفه مخکې شیر کړئ خو ترتیب داسې شو چې مخکې وروسته د 21 پیرې درود شریف او منځ کې یا مجیب دا به ځان لوي اتیا پیرې یا حکم دا به ځان لوي محترم کوشش وکړئ چې وظیفه ډیر زیات کمال مخکې مرګرو سره شیر کړئ چې هغوی تم پیدا ورسیږي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته